دا حکم د الله د طرف نه راغلی دی نو صله او بدله به هم الله جل شانو ورکوي. انسان د دې چې دی نو د دې نه د دې چې کوم اعتراض و یا د دین اسلام نه د منې کېدو کوم بانه وه الله جل شانو هغه بانه ختمه کړه چې تاسو نبی علیہ السلام ته داسې نسبت کوئ چې دی زمونږ نه صرف دنیا غواړي په دې باندې او دې باندې ځان مخکې کول غواړي. الله جل فرمایي چې نه دا خبره نشته دی، دا صرف ستاسو هغه خیال دی چې تاسو به هغه د دین اسلام نه د منع کېدو یو خیال او سوچ دی ستاسو. یعنی مؤمن بنده دی چې کوم عمل کوي نو الله جل شانه د هغې اجر و ثواب ورکوي. او بیا دام ده چې زه ستاسو نه نه غواړم په دې زما اجر به الله مال راکوي. نو بعضې علما دې طرف ته چې دی اشاره کوي چې د دې نه مراد دا دی چې یو بنده د نیکۍ یو عمل کوي یا یو کس نیکۍ طرف ته رابلي او هغه کس بیا راشي دې نیکۍ ته او دا نیکي وکړي نو دا چا چې نیکي کړې ده دته خو اجر ثواب ملاویږي، د خپل عمل پوره بدله ورته ملاویږي. خو دا چا چې دعوت ورکړی دی د نیکۍ طرف ته رابللی دی نو د هم دغه په عمل کې حصه پیدا شوله چې دغه عمل کوونکي د څومره اجر ثواب الله جل شانو ورکوي د دعوت ورکوونکي د به هم الله جل شانو دغومره اجر ثواب ورکړي. خو د دې عمل کوونکي د اجر ثواب نو به څه کمیږي نه. نو دغه رنګې د دین اسلام علما د دې ټول ذکر کوي، د قرآن د احادیثو د نیکۍ د څومره کارونه چې قرآن بیانېږي، څوک قرآن بیانوي یا څوک قرآن زده کوي، څوک احادیث بیانوي، څوک احادیث زده کوي، دعوت کار کوي، د نیکۍ دعوت ورکوي، نیکۍ طرف ته څوک رابلي، د دې ټولو اجر و ثواب چې دی دغه بندګانو ته به هم پوره ملاویږي او د دې ټولو اجر و ثواب چې دا به نبي علیه السلام ته هم ملاویږي. ځکه نبي علیه السلام د دې چې دی ابتدا کړې ده او حدیث مبارک کی راځي چې یو مؤمن بنده یو نیکه ابتدا وکي، یو نیکی چې د هغه شروع کی یا څوک نیکه طرف ته وبلی، څومره مؤمنان بندگان چې دغه نیکی کوي نو دغه عمل کوونکو ته به هم پوره اجر و ثواب ملاویږي. او دغه رنګ د نیکی ابتدا چې چا کړې ده د دې ټولو په ثواب کې به د دې حصې ته به هم اجر و ثواب ملاویږي. خو د دې عمل کوونکو نه به څه کمیږي نه، د دې عمل کوونکو نه به هېڅ څیز هم چې دی نه کمیږي. دا د الله جل شانو وسیع خزانې دي، د الله جل شانو په خزانو کې د څه کمی نه راځي. نو ځکه فرمایي چې که د چا خوښه شي او څوک دنیا غواړي څه غواړي نو د خپل رب سره د لارو چې دی هغه ونیسي، رب چې دی هغه به له د دې